ولا جسم ولا جوهرنا ولا جسم دے وی اللہ تعالی جسم نہ دے ولا جوہر او جوہر نہ دے سشین دے طالبہ جسم نہ دے او جوہر نہ دے مخکې منګو تاسو سلسله د صفاتو د باری تعالی شروع کړې و یو څه پکې صفات ایجابیه هغه خو مو ذکر کړل ورپسې صفات سلبیه شروع کړنو د صفات سلبیه نه مو هم څه ذکر کړی و اوس درته یو دو نور ذکر کوي او هغه دا چې الله تعالی جسم نه دی څه شنه دی طالبہ اللہ تعالی جسم ولی نہ دے نو دے ویلی انہو مترکب و متحیزنا اللہ تعالی مترکب نہ دے و اللہ تعالی متحیز نہ دے او اللہ تعالی جسم نہ دے ذکر اللہ تعالی کی ترکیب نشتا و قانون دا دے چی جسم مرکب وی دا چانا دا اجزاونا جسم مرکب دا چانا وی او اللہ تعالی جسم نہ دے ولی ذکر جسم پا حیز کیوی جسم پا حیز کیوی دا مانا چی دا جسم قابل دے اشارت حسی خلق دتا اشارت حسی کئی امون چو قتل اللہ تعالی قابل دے اشارت حسی دینا دتا اشارت حسی نکی وہ قابل فرض بیا ہم او آیو چی اللہ تعالی سے شیرے جسم دے یعنی مرکب دے دا اجزاونا یا قابل دے اشارت حسی دے نو دا ترکیب یو او دا غرنگی دویم قابل والدی او چا د اشارت حسی دا پارا دا دوان علامات تا حدوث دی او مخی منگا دا خبر ثابت اکرل چی واللہ تعالی لیسا حادث اللہ تعالی حادث سات نہ دے بلکہ سشے دے قدیم دے سشے دے طالبہ نو اللہ تعالی حادث نہ دے بلکہ قدیم دے باقی دا خبر چی اللہ تعالی حیز کی نہ دے نو التسلم کې چې منګو تاسو ویل چې تعالی عن الجنس والجهاد نو په جهاد کې دا تفصیل مونږ ذکر کړو چې جهادونه سودی والله تعالی په جهاد کې دی ولینا دا د غیزی خبره وا ولا جوهر نو الله تعالی جوهر نه دی الله تعالی په جسم کې نه دی او الله تعالی جوهر نه دی او جوهر ولی نه دی دوه ټکی وایو یو ځل دلیل وای نور خبره کو بیا اما عندنا ہر چی پنز زمونگا باندے عندنا سمانا یعنی دا جوہر پا باب دو قول دی یو قول دا متکلمین و دا اہل سنت دے دا مسلمانانو دے او بل قول طالبہ دا فلاسفہ دے فلاسفہ چی دے جوہر چاہتا وی انا زمونگ پنز باندے جوہر عبارت دے دا جز لا یتجزانا جوہر دی چاہتا وی متکلمین جوہر چاہتا وی جزء لا يتجزا توي آل تمخ کی تیر وهو الجزء الذي لا يتجزا او یو چې د جوهر د پنځ د فلسفو باندې فلسفه جوهر چاته وای اغي وای دا جوهر نوم د اسم للموجود خلافي موضوعنا جوهر هغه موجود ته وای چې موجود وی خو وجود د په موضوع کې نوي موجود د وجود د په چا کې نوي په موضوع کې نوي دا دو تعریفونه مخکې مونږ کړیو یو جوهر پنځ د حکماو دی د فلسفو او بل جوهر پنځ د متکلمینو دی متکلمین علما جوهر جزء لا يتجزا توي نو تعبیر کو چې الله تعالی جوهر نه دی یعنی جزء لا يتجزا نه دی او دا ولی نه دی تاسو ګوري ورته وجوي اما عندنا فلانه اسم للجزء الذي لا يتجزا وهو متحيزنا وجزء من الجسم او دا جزء لا يتجزا خو متحيز دے متحيز سمانا یعنی قابل دے اشارت حسی دے جزء لا يتجزا تے اشارت حسی کی تے چراولے گا شی دی نیم کو ہر سمرہ چی دے کا وہ قابل دے اشارت حسی خدا کنا اشارت حسی ورتا کی دے شیو او دویم وجزء من الجسم او دا جزء لا يتجزا چی دے دا جزء دے د جسمنا جز دے چانا ان دا اہل سنت جسم دا چانا جوڑو و دا اجزاء لا يتجزا نه جوړو کنه ډیر هغه اجزاء چې لا يتجزا دي غیر غون کړیو او دغه نسه شه جوړ کړو طالب جسم جوړ کړی و نو پنځ د اهل سنت باندې دا جزء لا يتجزا جز دې د چانه د جسم نه جز دې د چانه
والله تعالی منزه عن ذلك، والله تعالی د دې دواړو نه چې دی منزه دی. الله تعالی دواړو نه څه شی دی؟ ولې د دې دواړو نه منزه دی؟ وې ځکه دا جزء لا يتجزا قابل د اشارت حسی دی. یو جزء لا يتجزا جز د جسم دی دوا، نو چار کله جزء لا يتجزا جز د جسم شو قابل د اشارت حسی شا، نو اوس خو مونږ ویل چې جسم محتاج دی چاته مکان ته، جسم محتاج دی چاته مکان ته، نو جزء لا يتجزا چې دی دا به هم محتاج وي چاته مکان ته. او قانون دا دی ویلی مودي چې امکان او احتیاج علامه د امکان ده او امکان علامه د حدوث ده. او الله تعالی چې دی حادث نه دی بلکې الله تعالی قدیم دی. څه شی دی چې جسم مکان ته محتاج دی، نو دا جزء لا يتجزا خو بل شي کې نه ده، په چا کې ده؟ پندام دی مکان ته محتاج ده. جسم قابل د اشارت حسی د په مکان کې به پروت وینو چې الله تعالی جزء لا يتجزا، الله تعالی د جوهر کو جزء لا يتجزا دی کا هغه هم قابل د چاوي د اشارت حسی یو خدای تعالی د دوړو نه څه شی منزه. تاسو په دې باندې ان شاء الله ورسېدلای. اوس بلې نقطه تراشي. واما عند الفلاسفه، هر چې پنځ د فلاسفو باندې، فلانهم وان جعلوه اسما للموجود لا في موضوع مجردا كانوا متحيزا لكنهم جعلوه من أقسام الممكن وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوعنا. لا في مرقات شریف کې تاسو کتلی دي کنه، ته مرقات کرتوي ماهیتونه سودي. یو ماهیت ممتنعه ده او یو ماهیت ممکنه ده. ماهیت ممکنه بیا دوی تقسیموي قسمین ہوتا، یو ته څه شی وای جوهر او بل ته عرض. دا د مرقات تفصیل نه. نو دا جوهر او عرض اقسام د چا ګرځي؟ دوی د ماهیت ممکنه ګرځي. د چا ګرځي طالبہ؟ د ماهیت ممکنه ګرځي. چې هر کله جوهر او عرض دوی اقسام نه قسمین د ماهیت ممکنه ګرځي، نو تعبیر بسنګ کو الله تعالی جوهر نه ده. ولی نه ده؟ ولکه جوهر دوی د اقسام د ماهیت ممکنه ګرځي او باری تعالی خو ماهیت ممکنه نه ده بلکې ماهیت واجبه ده. څه شي دی طالب؟ آسان خبره ده. ماهیت پنځ د حکم پنځ د چا باندې د متکلمین والله تعالی جوهر نه ده، نو لن تعبیر مو ک الله تعالی جزء لا يتجزا نه. صحیح شو؟ او پنځ د متکلمین والله تعالی جوهر نه ده. ولی نه ده؟ ځکه جوهر دوی د اقسام د چا نه ګرځي؟ د ماهیت ممکنه نه ګرځي، او باری تعالی ماهیت ممکنه نه ده بلکې ماهیت واجبه ده. په تفصیل کو ان شاء الله تاسو ورسېدلای. خبره کوم درته بل تاسو راشي. دی وایخه واما عند الفلاسفه، هر چې پنځ د فلاسفو باندې الک فلاسفه چې ده دا جوهر جزء لا يتجزا تنوي، بلکې دوی وای جوهر چاته وای؟ وی جوهر وی لیکيږي دا نوم دلیل موجود خلافی موضعنا. جوهر نوم د موجود دی، خو هغه موجود چې محتاج چاته، خو هغه موجود په موضوع کې نه وي. تاسو تمام مخکې فرق په مابین د موضوع د محل کې ذکر کړی. وګوره محل ځان ته شی دی، جوهر په موضوع کې نه وي، په محل کې وي. جوهر چیرته نه وي؟ موضوع کې نه وي، محل کې وي. نو دوی جوهر چاته وي؟ هغه موجود چې کم موجود وی پچا کې. نو په دې معنا باندې خبره بالکل ټیک ده. دوی چې را لګيږي دا فلسفه نه دي. دوی جوهر طالب چاته وی لیکيږي هغه ماهیت ممکنه موجوده خلاف موضوعینا چې په موضوع کې نه وي. دا فلسفه جزء لا يتجزا نه مني. او دغه د پاره طالبانو وجه تاسو په هدایت الحکمت کې به تیری. د هدایت الحکمت هغه کم درسونه د میبزي چې ما ولې ته طالبانو سره پیدا کې هغه پیدا کې ځانته. هدایت الحکمت چې کم مولا بغیر د میبزي نه ویلی نو هغه ګران ده والله اعلم. او چې کله تاسو میبزي او زید هدایت الحکمت سره وې یا تنها میبزي وې نو الته د هدایت الحکمت په مقاصد باندې تاسو مازغه خلاصيږي چې را داسه څه ده چې ځان ته مستقل فن ده د دې نور فنونو نه جدا. سر کو خبرې دی او د نحوی خبرې دی، نو زه صنعت څخه یو بل سره یو څه مناسبت لري، یو بل سره اوري، او دا چې دی د ځان ته مستقله قصه ده. نو چې مو کتاب ما ولنه هم دغه نه هدایت الحکمت. نو کتاب ګران کتاب دی، اسانه کتاب نه دی، مباحث مشکل دي. الته دا فلسفه چې دی دوی وای دوی د جزء لا يتجزا نه منکر دي.
هدایت الحکمت کې در تال تزان تفصل لګي فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا، فصل دے په بیان د ابطال د جزء لا يتجزا کې. نو التتاسو خبره کوي فصل فی اثبات ابطال الجزء الذي لا يتجزا، فصل دے په بیان د اثبات د ابطال د جزء لا يتجزا کې. یورا لګي د جزء لا يتجزا ابطال ثابت دی، د جزء لا يتجزا ثابت دی، یعنی جزء لا يتجزا نشته د دوی په نسبت دی وی د جزء دنیا کې نشته د چاغه متجزی نه، بلکې هر جز تجزی قبلی، هر جز څه قبلی تجزی قبلی. او وجه دغه څه وای، وجه دوی دا وای دا جز لا د ټول خلاصه د جز لا يتجزا د درس دا د پیدا الحکمت کې وای کچیر تمون قول په جز لا يتجزا او کو وای چې لکه داس یو جز ته د چاغه تجزی نه قبلی نو لازمه بشي خلاف مفروض او خلاف مفروض باطل خلاص د ټول درس خلاصه ده. خلاف مفروض سره کم راضی دی ویرا لګي ګمنګه و خبره فرض کړي ده، هغه خبره متصف فرض کړي ده وای که یو جز من په بل جز باندې کید، مثلا دا یو جز ده دا بل جز ده او تراوله کې دله دا جز ده په دې جز کې خو، نو چې کله دا یو جز تا په بل جز کې خدا نو دا وسطي جز با یا معنی د تلاقی د طرفین نبی او یا بنوي دلته منځ کې یو جزئی وسطي شته، نو چې جزئی وسطي شته ده نو دا وسطي جز به یا معنی د تلاقی د طرفین نبی او یا به دو طرف دی، یو طرف دا ده بل طرف دا ده، منځ کې جز وسطي موجود ده. وزا چې ته بل سره لګي دا منځ کې چې کوم جزئی وسطي موجود ده یا به دا ملاقات د طرفین سره منکی او یا به معنی د چانه دا جزئی وسطي د تلاقی د طرفین نبی او یا به نبی نو کنشي دا جزئی وسطی چې تراوله کې د یو جز په بل جز کې خدا دا جزئی وسطی کا معنی نشي د تلاقی د طرفینو نه، دا د طرفینو ملاقات من نه کی څه شي نه کی، نو لکانت الاجزاء متداخله، نو دا اجزاء بس شي طالب متداخل چې د دې اجزاء په یو بل کې دخول راشي، د اجزاء بس شي راشي په یو بل کې دخول راشي، درې واړه اجزاء په یو بل کې داخل شي. نو چې درې وانه اجزا تا په یو بل کې داخل کړي، درې اجزا دي، یو جز بل جز منځ کې جزئی وسطي. نو چې کله دا درې جزونه راغل او دا جزئی وسطي معنی د تلاقی د طرفینو نه نو چې نشول نو خدا خو په یو بل کې نه وتل، تلاقی خو راغله. نو چې تلاقی راغله نو دا درې وانه اجزا په یو بل کې داخل شو، چې داخل شو نو حجم د اجزا او ثلاثه به وګرځيږي که حجم جسم واحدنا، په شان ته د حجم د چا مخکې دا یو جسمو دا بل جسمو جزئی وسطي جدا وا، او چې کله دا درې وانه په یو بل کې نه وتل تداخل راغی د سینه نه وتل سره نه، نو دا درې وانه اجزا او جسم بس شي او حجم د دې درې وانه اجسامو دا به وګرځيږي که حجم جسمنا واحد، نو چې حجم ده په شان ته د حجم د چاشه د جسم واحده شو نه تداخل یو بل کې نه وتل، نو طالبا نو دا جواهر ثلاثه په یو بل کې نه وځي، خو درې وانه موږ جواهر فرض کړي، دا یو جوهر دی او بلم جوهر دی، یو جوهر په بل جوهر کې نه وتل، نو یو جوهر په بل جوهر کې نه وتل، نو دا نه وتل تداخل د یو جوهر په بل جوهر کې دا باطل دی. ولی ځکه دی وی د جوهر قانون دا دی چې یو جوهر په بل جوهر ته نوی محتاج په اشاره حسی کې او هر یو جوهر ته بزان ته مستقل اشاره حسی کېږي، او چې کله د دې په منځ کې څه شی راغی تداخل راغی نو دا د یو بل سره څه د یو بل تابع جوړ په اشاره حسی کې شیخ یو شه، او چې ته اشاره کې یو بل ته نو دا بل به محتاج وي چاته دا چې یو بل کې خو نه وتلې، نو دا یو بل ته محتاج وي په چا کې په اشاره حسی کې او په جواهرو کې احتیاج موجود نه وي، او دغه احتیاج د چا نه راغی الا د دې نه راغی چې دا یو جز په بل جز باندې ورکی خودو تداخل راغی، نو چې تداخل راغی نو احتیاج په جواهرو کې راغی، په جواهرو کې احتیاج نشته، نو یو مشکل خدای دا جوړ کړ. کدا جزئی وسطي معنی د تلاقی د چانه نشي د طرفینو نه نشي، نو دا نقصان دی جوړ کړ. او دې ګرځاو حجم د اجسام او ثلاثه یا د جواهر او ثلاثه که حجم جسمنا واحدنا، او کچیر تداسي وشي چې دا وسط معنی وي د تلاقی د طرفینو نه، وسط څه شي وي معنی وي د تلاقی د چانه، دا دو جسمونه دي په منځ کې وسط دی، دا چې استاد سره لګي نو نه دلته دا وسط وای چې لکه تا ګور د دې سره ملاقات ته نه پریدم، چاته نه پریدم ملاقات ته نه پریدم، بابا دې خدای درجات بلند کړي ویل طالبہ وای به نظیر ده فضل رحمان مولا غواړي چې زور سره ملاقات کوم، منځ کې زرداری موجود دی چیرته پریدي
نو دلته اوس دا معنی د طلاقی د چانه د طرفینو نه پریدي. نو چې نه پریدي نو وسط لره به دوه طرف راشي. څه شی راغله طالب؟ وسط لره څو طرف راغله؟ یو طرف دغه دی چې دا د سره ملاقات کړی دی ور باندې، او دا بل طرف دغه دی چې د سره ملاقات کړی دی ور باندې. نو بیا به ول دا د بنظیر او کاری دی چې وړک یو سره لګول او بل د بل سره لګول، دا کیسه واقع کوله. نو اوس دا معنی شنو، اوس قانون ته ګوره. دا یو طرف چې د دې یو سره لګیدلې او بل طرف بل سره لګیدلې، نو وسط ته خو دوه طرفونه راغله، یو طرف دا دی او بل طرف دا دی. یو طرف الملاقات ته ما احد الجزئين، په دې طرف سره ملاقات د چا سره وکړي وسط دې، او د بل طرف سره ملاقات د چا سره وکړه د دې بل سره ملاقات وکړه. نو یو طرف ته ملاقات وکړو، بل لاره څه شی وکړو، بل طرف سره. او قانون دا ځان سره زده کوي چې چا لاره دوه طرف وي نو هغه لاره به وسط خامخا چا لاره څه شي. نو گویا کې دا جزئی وسطی نه دی، د خو دوه طرفونه راغله، یو طرف د ملاقات د یو جز سره او بل طرف د ملاقات د چا سره. نو چې څوک دوه طرفونه لري نو هغه به جزئی وسطی هم لري. معلومیږي دا چې دا وسط بس شي لري، وسط لري. نو دا جزئی وسطی به تقسیم قبول کی چاته دریو اجزا وتا. جزئی وسطی تقسیم قبول کی چاته یو هغه طرف چلته ملاقات کړي، دا بل د ملاقات طرف، او یو په منځ کې څه شراغه جزئی وسطی راغی. نو چې دریو اجزا وته تقسیم قبول کبل ته وګوره. دا رنګ دي طرفینو کې به هم دوه جزوي، طرفینو کې بس شي وي، طرفینو کې به دوه جزء ولي. یو جز د دې طرف دغه دی چې په دې طرف باندې د جز باندې ملاقات دغه جزء وسطي سره کړي، نو چې دا طرف راغی خو دلته بلم لري، او دې جز سره خو د چا سره ملاقات نه کړي، دغه خپل کار په دې سره خو څه شی وکړه ملاقات وکړه. نو دې طرف لاره دغه یو جز لاره، نو بیا دوه طرف راغله. یو طرف ته چا ملاقات د چا سره راغی جزئی وسطی سره کنه، بل طرف هغه طرف ته پاتې شو. نو چې هغه طرف ته پاتې شو دی شي ته یو طرف ته هم دوه طرفونه راغله. نو چې دوه طرفونه راغله بیا مو ول چې چاله طرفینو د غیر لپاره به جزئی وسطی هم دغه بل چې دا اني د دې یو طرف د ملاقات دغه دی او دا بل طرف دغه دی چې دا ملاقات په نه دی کړي، نو چې نه دی کړي نو دی جز لره هم سور راغله، دوه طرف راغله. کوم شي لره چې دوه طرفونه نو هغه بس شي لري، نو دا هم جزئی وسطی لري او دا هم جزئی وسطی لري. نو قانون دا ک طالبہ چې دی هر یو جز ته د جزئی وسطی سره دا یو جسم دا بل جسم او دا منځنۍ چې دی هر یو لره درې څه شي راغله، حصے راغله. څه شي ورته راغلي؟ یو طرفین بل وسط، هم جزئی وسطی لره، هم احد الجسمین لره دلره او هم دلره. نو قانون دا دی چې کله دې ته طرفونه راغله نو دا تقسیم شو شاته اجزا او ثلاثه وتا، او دوی وای د مخکې نه دا شی منګه فرض کړي ولایت جزا او اوس وګرځي د متجزی. نو چې متجزی وګرځي نو خلاف مفروض راغی. په دغه لحاظ باندې منګه وای چې دې جزئی لایت جزا شته نه. خلاصه څه شی شوله دا جزء مخکې منګ نه څه شی فرض کړي و الا لایت دې به تجزی نه قبلای دې به تجزی. نو اوس کته وای طالب دی کوي کوم په جزء له تجزا قول کو او ترا ولګیدلې دا یو جسم د بل جسم سره څه شي شم الا تا ولګو یو جزء بل جزء د پاسه کې خو د مثلا یا به د معنی د تلاقی د طرفین نوی او یا بنوي کمانی نو بل نقصان راغی، تداخل راغی، او تداخل کس شي کیږي ګرځيږي حجم دا الا دا اجزاء ثلاثه الا كحجم جسم واحد، او دا کار خو ناروا دی هغه خو نشي. و طبعا داسې بوي چې دا جزء وسطي به معنی د چانوي د ملاقات د تلاقی د چانوي د طرفینو نه. نو چې طرفینو نه معلومیږي چې جزء وسطي به څه شان لري، دو طرفونه، یو طرف د ملاقات د سره بل طرف د ملاقات د بل جو سره، او چاله رشي دو طرفینو هغه به وسط هم لري. نو معلومیږي دا چې جزء وسطي لره درې اجزا راغله، یو طرف بل طرف او وسط. او دغه احد الجسمین چې یو طرف او بل طرف ته نو دا هم دو طرفونه لري، یو طرف د ملاقات دی او بلغه دی چې طرف د ملاقات نه لري. نو چې نه لري نو بیا دغه د ملاقات راغی. نو چې کله دلته ملاقات راغی نو بل څه نقصان جوړ شه. نو چې چاله دوه طرف نو هغه به لري، هغه موسط لري، دا به موسط لري، دا بل جز دا به موسط لري. نو کم شی چې تقسیم اجزا او ثلاثه او ته نو هغه متجزی وي که غیر متجزی. خو متجزی دی که کنه درې اقسام ته تقسیم کا او دا شی دوی موږ فرض کړو څه شی لا یتجزا، نو لازم شه خلاف مفروض او خلاف مفروض په نظر دی باندې شین کو پاندای.
دغه وجه د دوی د پاره د ابطال د چاوي د جزء لا تجزا او معلومیږي دا چې جزء لا تجزا نشته دی بلکې هر جزء متجزي دی. ولی وای که جزء لا تجزا راشي نو لازمیږي خلاف مفروض او خلاف مفروض چې دی دا ماته ورسېدي په دې باندې دا د دوی یو مذهب د اخلاص او ذهن ناخل ابتدا کې وو ذهن تاسو په دې واخلې چې د قران او حدیث خبران نه چې تاسو ورته دلیل ګوري دا دلیل د دیوم دغه خلاف مفروض دی اخلاص او خلاف مفروض راځي او خلاف مفروض طالب اس شه دی ناروان یالته بل دلیل درته وایي تراولګي او جز کې په چا باندې ملتقا د جزئین باندې په ځای د ملاقات کړه دوه دلیل مونږ ویل لپاره د ابطال چا د جزء لا تجزا بهر تقدیر دا اصل دوی واهیات دي. متکلمین علما چې دی وایي چې جزء لا تجزا شته دوی جوهر چاته وایي جزء لا تجزا ته ویل کیږي ام دا وجه چې مخکې مونږ ویل چې دوی تعبیر په چا سره کو په جوهر الفرد سره کو جوهر الفرد دوی چاته وایي جزء لا تجزا ته وایي الله تعالی جوهر نه دی جزء لا تجزا نه یو او کچیرته جوهر په نس د چا باندې د متکلم د حکما هم واخلو یا د فلسفو په نس هم واخلو نو بیا ټیک دغه معنا ته موږ تاسو وګورو چې په الله تعالی به صادق شي چې الله تعالی موجود دی ولیکن لا فی معنا ټیک دا اطلاق ټیک دا موجود دی خو لا فی موضوع ولیکن طالب نقصان بیا پکې دی. السلام علیکم وعلیکم شیخ صاحب بلته تعالی كنا ندخل بشكل فهو تاكلنا الناس بكلام نبت البازامين تعال تولت لي تدل ترى عشان التشريف تدل ترى ولا هذا نو خبره تم خیال نه نو دیږي کې استاد په دویم نقصان را پېښ شنه نقصان څه شی و اطلاق د معنا خو صحیح دی ولیکن بیا د جوهر اطلاق الله تعالی په نزد حکما ولې نه کوي وځکه نه کوي چې دوی دا جوهر قسم د ممکن ګڼي والله تعالی ممکن نه دی بلکې قدیم نه ورسېدي په دې باندې راځي اوس ته وګورئ دی وی و اما عند الفلاسفه فلانهم وان جعلوه اسما للموجود دوی وی اگر ک دوی د انوم د موجود د پاره ګرځولې ولا فی موضوعین دوی چې جوهر چاته وی موجود لا فی موضوعین مجردا كان مجرد يكون متحيز به ولكنهم لكن جعلوه من اقسام الممكن جوهر دي اقسام د چانه ګرځي نو په دغه وجه باندې اطلاق په الله تعالی نه دی چې الله تعالی ممکن نه دی بلکې واجب دی ذا ماهیت واجب دی وارادوا به الماهیت الممکنه التي يدو اراده کی په جوهر سره ماهیت ممکنه آغا ماهیت ممکنه آغا اذا وجدت كان لا في موضوعنا اذا وجدت واما اذا اريد بهما القائم بذاته والموجود لا في موضعنا اوس که څوک وی چې الکه ز جوهر ز په بل معنا نه اخلم بلکې د جوهر معنا داخله ما چې الله تعالی څه دی قائم بذاته دی او موجود دی خلافي دوړو نم دغه یو معنا اخلم قائم بذاته او نو خو بیا خو په کار دی چې په الله تعالی اطلاق وشي کنه الله تعالی قائم بذات دی قائم بذات دا معنا چې د وجود او قیام چانه دی ورکړي او لا فی موجود دی خلافي موضوعین نو بیا په دغه معنا باندې په کار دا چې د اطلاق په خدای تعالی وشي کنه نو ولې نه کوي بیا په اطلاق د جوهر ولې نه کوي و اطلاق د جوهر په ځکه نه کوما و اما اذا اريد بهما القائم بذاته والموجود لا في موضوعين و بیا په اطلاق نه کوم ځکه فانما يمتنع اطلاقهما على الصانع من جهه عدم ورود الشرع بذلك الک و شریعت په وارد نه په اعتبار د معنی اطلاق صحیح دی خو اطلاق د جوهر په بیا نه کولی ځکه شریعت په وارد نه او تاسو ویلي دي چې اسماء الله توقیفي دي توقیفی دا معنا یعنی په الله تعالی باندې به اطلاق د هغه چیز کوي چې کوم شی شریعت ته ویلي اطلاقات په باری تعالی باندې توقیفی دي توقیفی دا معنا چې موقوف دي علی شرع چې شریعت کوم اطلاق په الله تعالی کړي مکه اطلاق به تم کوي چې شریعت کوم اطلاق نه کړي نو اطلاق ته نشي کولای نو چې نشي کولای نو په دغه اساس باندې شریعت په الله تعالی باندې اطلاق د جوهر نه کړي ګر کداغه معنا په اعتبار به صحیح اطلاق ور باندې او چې نه کو نو چا کړي نه ور باندې یو او دویم مع تبادر الفهم الى المركب والمتحيز او سره د دینه کسوک جوهر وای نو سم دس ګوره فهم ته دا خبر راځي چې جوهر ګوره د جوهر د اوریدو سره ذهن سبقت چاته کوي چې دا به مرکبي او ذهن سبقت چاته کوي متحيز ته کوي چې دا بس شي متحيز وي او ذهن چې دې طرف ته شي کې سبقت کوي تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا جدي هاماتونه باری تعالی بره په دغه وجه باندې اطلاق د جوهر په باری تعالی باندې دوی صحیح نه وایي اوس کته دا وایي وذهاب المجسمه والنصارى الى اطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب التنزيه تعالى عنه
او دوی چې کی ګوره زهاب چې مجسمه وکړه او نسوارا وکړه اطلاق د جسم د چخده تعالی باندې جسم اطلاق کی مجسمه او د غرنګ د چا د جوهر اطلاق پکې پاغي معنا باندې الذي يجب تنزيه الله عنه پاغي معنا ده چې پاغي معنا باندې د الله تعالی تنزيه دغه نه څه شي یعنی اگر کوي کوي ولیکن څه شي دا په دغه معنا ده چې د الله تعالی تنزيه اوس کته وای مناسب نو کته د شرع په ذکر دی وای چې جوهر اطلاق په الله تعالی نه ده شي ګرچې په اعتبار د معنا بسوي خو شرع په نه ده وارده نو کبه داسې شي خو باری تعالی باندې اطلاق د واجب تکي او اطلاق د قدیم تکي چې واجب وای اطلاق توفیق قرآنی کریم تاسو چې تلیدل واجب الوجود ها یم دالی دلی دي چې الله تعالی قدیم دی دا د قدیم مسائل کوم غو تاسو په دې کتابونو د عقایدو کې وایو د واجب الوجود مسله موږ تاسو په دې کتاب د عقایدو کې نو بیا په کار دا چې غي ته وګوري هغه اطلاقات څنګه په باری تعالی باندې کې د اطلاقات نه کوي نو دا راغی فإن قیل او دا اعتراض و بیانم کوي ښا او بیان وی چې په الله تعالی اطلاق د قدیم ناروا دی واجب الوجود اطلاق ور باندې ناروا دی د اعتراض دوی د دې جن راخسته فإن قیل فكيف يصح اطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به شرع نو بیا خو بدیم شریعت نه دی واره دا اطلاقات په خدای تعالی باندې څنګه کې نو دا راغی جواب کې قلنا بالاجماع دا اطلاق چې په باری تعالی کېږي نو دا اطلاق په اجماع دی یعنی اجماع د علماء په دې باندې دا او وهو من ادله الشرع او اجماع هم یو دلیل دی د ادله او د چانه د شرعنا نو چې اجماعا دا اطلاق قر باندې کېږي په دغه خاطر باندې اجماع یو دلیل دی د ادله او د شرع نو موږ دا اطلاق کوو وقد يقال أن الله تعالى والواجب والقديم الفاظ مترادفة والموجود لازم للواجب إذا ورد به الشرع بإطلاق باسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يراد من تلك اللغة ومن لغة أخرى وما يلازم معناه هو فيه نظرنا یا مناسب دا خبره کړې د خپل فکر د خدای ور باندې رات کی په دې عنوان سره چې فيه نظر په دې کې څه شی دی نظر نه چا ویلي دی واجب الا قدیم الله تعالی دا ټول سره الفاظ مترادفه دي د دوی په منځ کې څه شی دی ترادف او ترادف قانون تاسو د کړه ترادف چاته ویل کېږي تکسر اللفظ مع اتحاد المعنى ترادف ته وایي چې الفاظو کې تکسر یو معنا ور سره شي متحده وي دې ته ترادف ویل کېږي نو چې هر کله ترادف عبارت ته د تکسر د لفظ نه مع اتحاد المعنى نو وی قانون دا دی چې بس په یو د مترادفینو نه چې اطلاق داغي په باری تعالی باندې اوشي نو دا عین اطلاق داغي مرادف آخر هم دی وی په الله تعالی باندې خو اطلاق د الله شوی دی او د الله سره واجب او قدیم دا څه شي دي مترادف دي نو چې دا په یو لغت کې اطلاق په الله تعالی باندې اوشو چې الله دی نو بس دا بیا عینه اطلاق طالب د واجب هم دی اطلاق د چا خلاصه د دا چې د دې دروانو په منځ کې څه شی دی ترادف دی او ترادف عبارت دی تکسر د لفظ نه مع اتحاد المعنى دا قانون دا ذکر کی بیرته فرت کی تاسو ورته وګورئ وقد يقال دا ویل شي چا ویل دي چې ان الله تعالی والواجب والقديم الفاظ مترادفه د الفاظ مترادفه دي اول موجود لازم للواجب الک موجود لازم دی د چا سره د واجب سره و اذا اورد الشرع چې کله شرع وارد د په اطلاق د یو اسم بلغتن یعنی چې په یو لغت باندې په یو لغت کې په الله تعالی باندې دی شي اطلاق وشي نو فهو اذن باطلاق ما يرادفه من تلك اللغه نو دا اذن او اجازت ده په اطلاق د اغي چې مرادف د سروي عامه ده کده دی لغت نه یعنی دا مثلا عربی کې په الله تعالی اطلاق شوی او په عربی ژبه کې د دې کلمې سره بل کلمه مرادفه شته نو دا غي بل کلمې د استعمال اذن هم ده یو او من لغت اخرى یا کده بل لغت نوی مثلا پښتو کې یو کلمه عربی کې ده او یو په پښتو کې ده خدا په پښتو کې چې تاسو شی وای نو دا عین مرادف ته هغه څه سره چې کوم شی ته په عربی کې وای په چا کې وای نو دا وای اذن ده په چا باندې پم دی باندې چې عربی کې اطلاق وشو لکه موږ تاسو اطلاق د خدای کو کړه دا د خدای اطلاق ولي کو او بیا نام ناروا وای د خدای اطلاق ولي کو خود آی وای دا معنا د دې د واجب الوجود ضروری الوجود هغه ذات چې وجودي ضروری دی چا ورته وجود نه ورکړي خود آیا معنا خپل راغله وجود لذاته دی دا د دې ترجمه ده نو چې په یو ژبه کې اطلاق وشو نو دا اطلاق به عینه د بل ژبه هم ور باندې جایز دی نو خدای راغی قول یو کو فيه نظرونه په دې سره نظر دی هغه چې دا قاعده نه منم ته چې کوم قول د ترادف کې نو د ترادف نشته ځکه د ترادف مدار په دوه شیانو یو په اتحاد مفهومي باندې او بل په چا باندې او اتحاد مفهومي او مصداقي مفهوم چاته وي نو تاسو وي
معنا موضوع له ته وایو کنه. او چې اتحاد مفهومي راغنو د اتحاد بحث وای. او دویم طالب اتحاد مستاقی دی. ترادف کی ګورا په ترادف کې اتحاد مفهومي او اتحاد مستاقی دوانه. اتحاد مفهومي مستاقی سمانه طالبان تاسو ویلي دي چې د زید مثلا د اسد او د غضنفر په درمیان کې ترادف دی. ترادف معنا دلته څه شي؟ ترادف دا معنا ترادف دي چې دوه شیانو په درمیان کې به اتحاد مفهومي او مستاقی دوانه. مفهوم معنا موضوع له ته وای. د اسد معنا موضوع له څه شي؟ حیوان مفترس. د غضنفر معنا موضوع له څه شي؟ حیوان. مفهوم دوانه یو دی، مستاقم د دوانه یو دی. وکم ذات باندې چې د اسد صادقي په مکه ذات باندې غضنفر هم صادقي. نو دې ته ترادف ویل کېږي. نو معترض دلته وی ته چې قول په ترادف باندې کې دا نظر والا وي چې د دې په منځ کې سره ترادف دی. وي په دې کې چې موږ وکتل اگر که اتحاد مستاقی شته چې کم مستاق د الله دی، مکه مستاق د واجب هم دی، مکه مستاق د قدیم هم دی، خو لیکن اتحاد مفهومي نشته دی. اتحاد مفهومي ولې نشته؟ ته الله کلمې د جلال ځان ته مفهوم دی، د واجب ځان ته مفهوم دی، او طالب د قدیم ځان ته مفهوم دی. مفهومونه د دې جدا جدا دي. نو په دې اعتبار باندې چې چا قول په ترادف سره کړي، ترادف قول به خوند نه دی. ولا مصور او باری تعالی مصور نه دی. څه معنا طالبا؟ مصور نه دی ازي صورت و شکلنا. الله تعالی زی صورت نه دی او زی شکل نه دی. ولی طالبا لکه مثال صورت د انسان او فرس وجه درتویم، لأن تلك زکدا د خواص د اجسام ندی حاصلی کی د اجسام ته په واسطه د کمیات او د کیفیت سره او په احادیث حدود او د نهایت سره او باری تعالی د ټولو نه منزه دی. د ټولو نه څه شی دی؟ څه معنا؟ یعنی طالب شکل جسم ته حاصلی کی په واسطه د کمیات او په واسطه د کیفیت او په واسطه د چا سره؟ په احادیث د حدود او د نهایت سره. دې څه معنا؟ ما ته وګورئ. شکل یو کیفیت دی چې حاصلیږي جسم ته. خلک وایي لکه شکل ته دی وګوره کنه، شکل ته شکل ځکه شکل چاته وایي. شکل طالب یو کیفیت دی چې حاصلیږي جسم ته. داستا جسم ته یو کیفیت حاصل دی، او دغه کیفیت چې داستا دی جسم ته حاصلیږي دا په واسطه د کم او د کیف او په واسطه د حدود او د نهایت سره. حدود او نهایت څه معنا؟ داستا جسم دی خپل شکل لري، تخپل شکل لري. سمانا دی جسم کې د طالب ګورا حد درې حد دي کنه. دا ستا جسم سو حدود لري؟ طول، عرض. دا د جسم دا طول چې په یو حد ختم شي، عرض په بل حد ختم شي، عمق په بل حد ختم شي، دا ختميږي هر یو. دا هر جسم ګوره خپل انداز دی. وشوا د کم سره کیف ملګری کی. کیف سره څه شامل؟ کم سره کیف ملګری کی. کیف معنا سره کم، کم سمرا، کیف سرنګا. دا فرق دی. کم سمرا او کیف سرنګا دا معنا ته کم او کیف دوانه لري. دا کم عارض د استاد دریوانو چاته حدود ده، هم د حد طولی ته، هم د حد عرضی ته، او هم د حد عمقی ته. حد طولی ته د عارض ده کم سمرا وګدي. نو طبعا ستاب اندازه معلومه چې یو لشت یا دو لشت یا سلور لشت. صحیح شو؟ او دغه رنګ طالب عرض دی هم دته هم یو حد ور عارض دی. خپلنواله دی سمره دی. دا سمره دا کم دی کنه. دومره دی مثلا دو لشت پلانیم یا دریو لشت پلانیم. او دغه رنګ عمق دی هم یو حد لري کنه. ستا عمق سمره دی نو دا کم دی. نو چې کله کم په یو حد باندې نهایه لري، حد لري، نو دې کم ته طالب څه شي را حاصلېږي؟ الا دې ته کیف را حاصل شي. څه شي را حاصل شي؟ نو چې کیف را حاصل شي دا معنا الکه وګدواله خو دې 2.5 غزه ده ورنګ دې خړل دی ګوره یخواله کنه. رنگ دې خړل دی. دا یو کیف عارض دی بدن ته کنه. لاس خپل کیف لري طالب. دا غرنګ نور وجود دې څه شي لري خپل کیف لري. نو استاد ته قانون ګوري. دا مصور څه معنا؟ یعنی الله تعالی ذی شکل او ذی صورت نه ده. ذی شکل او څه شي نه ده؟ لکه مثلا صورت د انسان شه یا لکه صورت د فرس شه. ولی ځکه دا صورت دا د خواصو د اجسامو نه دي. دا شکل دا د خواصو د اجسامو نه. صورت دا د خواصو د اجسامو نه ده چې دا حاصلېږي د اجسامو ته په واسطه د کمیات سره.
په واسطه د کمیات سره، په واسطه د کیفیت سره، او په احاطه د حدود او د نهایت سره. هر یو خپل حد لري، کم کې اندازه طول عرض او موقع نهایت لري کنه. طالب دا چې ټول راغون کنه د دې مجموعې د تعبیر په چا سره کیږي؟ په شکل سره کیږي. خلک ویل که شکل ته دی وګوره کنه، په شکل خو دی. نو عام ذهن کې خدا راځي کنه چې دا شکل وګني مختوي د چا مخ نصیب خوندې خلک وینو لکه شکل دی خجنه، خو نه، شکل تنها مخ ته نه وای. دا ستا چې څومره کمیت دی او دی کمیت ته د کم حدود عارض دی او بیا د دغه کمیت سره چې د کم کیفیت لري کنه، نو ټول په اعتبار به خوند دی. دا معنا ده شکل. شکل ښه شکل نه دی، نو دغه معنا ده چې د کمیت د بدن چې کم کمیت دی او د کمیت کم حدود لري او بیا ورته کم کیفیت عارض دی، نو دا خوندور نه دی. نو چې هر کله تاسو وپېژنده چې شکل دی ته ویل کېږي، نو موږ وایو چې الله تعالی مصور نه دی. دا معنا چې زی شکل او زی صورت، څنګه شکل او صورت حاصلېږي چاته؟ اجسام ته په واسطه د چا سره؟ د کمیات سره، په واسطه د کیفیت سره، او په واسطه د احاطه د حدود او د چا سره؟ د نهایت سره. خدای تعالی د دې ټولو نه منزه دی. ولا محدود، والله تعالی محدود نه دی. څه شی نه دی طالب؟ محدود نه دی. محدود چې دی دا د حد نه. او حتی تاسو سلم شریف کې ویل کنه، لکه سلم کې عقیده نشته، التم ویلی او چا ویل نشته. ګوره محدود د حد نه دی. حد د پاره لغوي سو معناګانې من ذکر کړي، کله حد په معنا د طرف او کله حد په معنا د نهایي سره، او حد کله اصطلاحي تعریف منګه کوو کنه، تعریف شیء بذاتیات، دلته معنا لغوي مراد ده. ځکه معنا اصطلاحي چې دی هغه په مترکبین سره نه پیکيږي، رستو را روانه ده. ولا محدود، ان الله تعالی محدود نه دی. څه شي نه دی؟ الک معنا لغوی مراد کا محدود څه معنا؟ ذی حد و نهایتنا، باری تعالی ذی حد او ذی نهایه نه دی. الله تعالی لره حد نشته دی، معنا لغوی و. او الله تعالی لره چې دی نهایه نشته دی، ذی حد او نهایه. او وجوهات مرته تفصیلا سلم کې ویلیو. ولا معدود، ان الله تعالی معدود نه دی. معدود څه معنا؟ یعنی د عدد لاندې ناراضی. د عدد لاندې، د عدد لاندې ناراضی د دې سمانه ده، یعنی اعلی د معرفت د معدودات وي. د عدد نه، عدد عدد څه شی دی طالبان؟ اعلی د معرفت د چاوي د معدودات وي. دا خدا غشی دی. تاسو ګوري د خپل شکل او صورت لري. خو ګوره چې ما ویلې یو موبایل، یو می ویلې، نو دا اعلی د پاره د معرفت د چا د معدودات ده. دا خوشماره لیکيږي کنه، او تاسو پیژنئ ګوره یو دی، دوه نه دي، یو موبایل یو. نو اعلی کې قانون دا د عدد کې چې دا اعلی د معرفت د معدودات وي. دا څه تعبیر کو؟ الله تعالی معدود نه دی. ذی عدد و کثرتنا، الله تعالی ذی عدد نه دی، ذی کثرت نه دی. اشاره دا ګوره، کوم شی چې عدد لاندې راځي هغه کې تکثر وي. هغه کې څه شي؟ کوم شی چې د عدد لاندې راځي نو په هغه کې څه شي؟ تکثر. او الله تعالی کې تکثر د اجزاو نشتا. یو موبایل، دا تا چې یو موبایل ویل دا علامه د څه شي ده؟ معلومیږي چې الکه ټول دکان ته ډک دی ښا، ولیکن زما په کار یو دی دکاندار ته یو موبایل راکا، ها یا تلاړلې تخپل موبایل خرڅې دکاندار ته چې یو موبایل را سره دی. نو دا معنا د دې چې ګوره موبایل خو ډیری دی، خو ګوره ما سره یو دی، زه په تا باندې یو خرڅوم. نو کوم شی چې د عدد لاندې راځي دی کې قانون دا دی چې پاږي کې تکثر د اجزا وي. څه شی وي؟ تکثر د چا؟ یعنی معنا دا چې اجزا ډیر دی، خدا پکې یو دی ګوره، یا پکې دویم دی، دریم دی، لسم دی، شلم دی، پنځلسم دی، هر څوم چې دی خدا پکې یو دی ګوره. نو چې هر کله قانون د څه شه کم شی چې د عدد لاندې راځي هغه کې تکثر د اجزا وی، الله تعالی کې تکثر نشته دی. نو تعبیر اوس د خپل کوي، خپل درته وای الیس محل ند الله تعالی محل الکمیات المتصله، د کمیات متصله د پارا وکل مقادیر ولا المنفصله کالاعداد، او نه د کمیات منفصله د پارا لک اعداد را واخلا. مرقات شریف کې تاسو ویلو سلم کې ما درته دا وضاحت کړو چې کم دوه قسمه لري، کم متصل او کم غیر متصل. یو کم منفصل دی بل کم متصل دی. کم متصل کم منفصل. نو سو ګوره الله تعالی محل د کمیات متصله او نه دا د محدود سره ولګوي، ځکه کوم شی چې زی حد او نهایه وي هغه محل د کم متصله وي، هغه محل د چا وي. او قانون دا دغه کې کم متصله جاری کیږي، کوم شی چې معدود وي
هغه څه شی وی طالب مستحیل د عروض د کم محل د عروض د چاوي د کم منفصله وي یو شی معدود د شمار لیکيږي یو شی معدود د څه شي کیږي نو ته کم منفصله را عارض کیږي کنه نو قانون ته وګوره دا دوه ټکی چې د ویلې پاسي ویلې ولا محدود او لاندې وی ولا معدود نو تعبیر وکا الله تعالی ليس محلا للكميات المتصله ده محل د کم متصل نه ده د کمیات متصله او محل نه ده دا د لا محدود سره ولګ الله تعالی محدود نه ده ذی حد نه ده ولی یعنی ده محل د کم متصل نه ده حد نه لري طرف نه لري او الله تعالی چې ده داسې شی ده معدود نه ده نو د دې معنی څه شی ده یعنی ده چې ده محل د کم منفصل نه ده لکه اعداد را واخلا یو او دوا یو او نو چې کله دا مسله تاسو په ذهن کې کېنه استله طالبہ دا تفصیل تاسو ته الته ذکر دی کنه سر خړلې هدایت الله مرقات شریف کې انور کتابونو کې الته درته وایي چې ګوره دغه په څو قسمه ده وګ تفصیل نه خیر دا ورته سبا وکم دا عارض او د جوهر مقوله به اور پسې کم دی او متصل دی غیر متصل دی به درته سبا وکم ودومره خبره تاسو ته توصیه ده کې یو لوی مشکل تاسو دی بل کتاب مرمان درته کیږي تاسو په ابو المنتهی کې او په فقه اکبر کې وای چې الله تعالی واحد الت تعبیر کوي الله تعالی واحد دی الله تعالی څه دی الله تعالی باندې اطلاق د واحد کوي او الت به اعلان دی ور سره دا قید لګی چې الله تعالی واحد خلا من حيث العدد الله تعالی واحد دی خو ګوره دا وحدت دغه سي وحدت نه دی لکه څنګه چې یو څوک واحد وي په اعتبار د چا سره د عدد سره الله تعالی واحد من حيث العدد نه دی نو ته الله تعالی یو ذات دی نو بیا څه معنا چې یو په عدد دی کنه وای د الله تعالی ته مونږ یو وایو معنا دا کامل ذات دی یکتا ذات دی خو په دې معنا ورته یو نه ویل لکه یو چې دا څه شی دی عدد دی د چانه تعدادون الله تعالی یو دی ولا من حيث العدد ولی ځکه موږ اوس ویل چې الله تعالی معدود نه دی ولی معدود کې قانون دا دی ایزو عددن و کثرتن نه دی د عدد لاندې ناراضي د شمار لاندې ناراضي چې الله تعالی یو ذات دی دغه دا یو د عدد په اعتبار الله تعالی یو ذات دی ولی دغه دا قانون موږ ذکر کړ چې کوم شی چې عدد لاندې راځي نو هغه کې څه شی وي تکثر وي څه شی وي یعنی نورم شته خدا په کې یو ذات دی دا پکې څه شی دی او الله تعالی دې ټول نه منزه دی نو وحدت پکې دی واحد ذات دی خدای یواله وحدت د ذات باری تعالی دا په اعتبار د عدد سره نه دی ورسې دې په دې ځبان کې پونه شوي 48